أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. انتهائی محترم اوریدونکو کتونکو ستاسو په علم کې را چې نن زمونږ او د وحدان صاحب د په منځ کې مناظره په مسله د استشفاء عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم سره ده. مانه مخکې صدرانو صاحبانو تاسو ته شرایط موضوع پوره تفصیلات واوروله. ستاسو مخې ته راوستل زه به اول نمبر کې دعوه او دا هغوی ته اول نمبر کې ما خپله دعوه دیو ته ورم کړله. همدغه ما سره په بل کاغذ لیکلی زه به څو وضاحتونه د خپل طرف نه وکړم او وحدان صاحب ته به درخواست وکړم چې زما خبرې به غور سره واوري چې ځکه د کومو خبرو زه وضاحت وکړم چې وروسته به د هغې په موږ باندې الزام ونه لګېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دعوه د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته د حاضرۍ په وخت کې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. سله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارکې ته ورشي، حج ته لاړ شي، عمرې ته لاړ شي، بیا مدینې منورې ته الله انسان ته توفیق ورکړي ورشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزي مبارکې ته چې ورشي هلته سلام عرض کړي. څنګه چې فقهای کرامو محدثینو دې ټولو سلام درخواست لیکلی دي، هلته سلام عرض کول لیکلی دي، دې سره د شفاعت درخواست عرض کول هم لیکلی دي. نو دغه ما ولیکل چې د شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. فقهای امت دا خبره مونږ د ځان نه کوو، فقهای امت ذمہ دار خلک چې کوم دي مونږ به انشاءالله ورځ په دې ځای کې د معتزلو غونته کې د خوارجو غونته کې خپل استدلالات نه کوو. کوم چې فقهاو لیکلي، کوم چې محدثینو لیکلي، کوم چې مفسرینو لیکلي دي هغه به وایو انشاءالله. فقهای امت محدثینو او اکابرین دیوبند په آداب زیارت کې په واضح الفاظو سره دا مسله لیکلې ده. دویم نمبر مولوي صاحب وضاحت نمبر 1 د قبر خواته د حاضرۍ په دوران کې د شفاعت درخواست کول یعنی د استشفاء د قبر نو کوم چې مونږ وویله دا مونږ مستحب مستحسن ګڼو، فرض واجب یا سنت نه ګڼو، ضروري نه ګڼو. دویم وضاحت نبی علیہ السلام ته د لرې نه غیبانه چغې وهل اوازونه کول برابره خبره ده که قبل الوفات یعنی دنیایي ظاهري ژوند کې یا بعد الوفات یعنی برزخي ژوند کې په دې عقیده چې هغوی عادتا اوري دا مونږ شرک ګڼو. په دې باندې زمونږ هغه یوه مناظره هم شوې ده په ریکارډ باندې. نمبر 3 مونږ مشکل کشا او حاجت روا صرف یو الله ګڼو، لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر لورتلل او مرادونه او حاجتونه ته غوښتل چې ما دا زما مدد وکا یا ما وبخا یا دا قسمه سوالونه کول دا مونږ شرک ګڼو. لہذا چې بیا دغه قسمه دلایل پیش کولو ضرورت بني. وضاحت نمبر 4 رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دنیوي ظاهري ژوند کې هم څوک راغلي او د دعا او د شفاعت درخواست یې کړی، نبی علیه السلام د هغوی دپاره د الله نه دعا غوښتلې ده. څنګه چې په ګڼو حدیثو کې د دې ذکر راغلی دی، قرآن مجید کې هم ذکر دی، حکم دی باقاعده، او دا شرک نه دی. نو دغسې د هغوی قبر مبارک ته د حاضرۍ دوران کې د شفاعت او د مغفرت درخواست کول هم شرک نه دی. وضاحت نمبر 5 نبی علیه السلام ته د دعا درخواست کول چې تاسو زما دپاره د الله نه وغواړئ دا جدا امر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې څوک راغلي د الله پیغمبره ما دپاره د الله نه بخښنه وغواړه، یا روزي مبارکې ته راځي د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم ما دپاره د الله نه وغواړه، دا جدا خبره ده. دویم او د نبی علیه السلام نه غوښتل چې ته زما مغفرت وکړه یا پلانکې حاجت مې پوره کړه، دا جدا امر دی. اول جایز دی او ثاني شرک دی، لہذا دواړه ګډوډول نه دي پکار. شپږم نمبر د استدلال لپاره زم چې کوم آیات وایم انشاءالله ورځ زه به د استدلال دپاره مسلم حضرات پیش کوم چې زمونږ استاد په منځ کې مسلمي دا به په تاسو باندې ملازم وي چې کوم یو آیات پیش کوئ د هغې د لاندې به یو مسلم مفسر ښایي چې د استدلال کړی دی، ځکه هغه به نه کوو چې دعوه یو څیز وي او دلیل پې بل سره وړو. دویم نمبر ما دعوه چونکې ذکر لله زه به بیا خلاصه ویم چې د رسول الله صم قبر مبارک روزي مبارک ته د حاضرۍ دوران کې څنګه چې سلام عرض کول دا مستحب دي، سلام عرض کول مسنون دي، دغسې د شفاعت درخواست کول دا ورسره مستحسن او مستحب دي، جایز ورته وایو مونږ او ټولو فقهاو لیکلي. زه به په هغې د ځان نه استدلال نه کوم. اول نمبر دا زما سره قرآن مجید دی، پاره نمبر 5 سورة النساء آیت نمبر 64 دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم او کله چې دیو په خپل ځانونو باندې ظلم کړو جاءو راغلی وی دیو ته تفستغفر الله بخنه غوښتلی وی د الله تعالی نه
واستغفر لهم الرسول بخنه وخت ویره دیو د پاره رسول تر غلی وی ورته زمونږ د پاره د الله نه بخنه وغواړه لو وجد الله تواب الرحیم نو خامخ به منتبه وی الله تعالی توبه قبل ان کې رحم کوونکې مولوی صاحب دا زمونږ استاد سند د بنیاد در دارالعلوم دیوبند بانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتي رحم الله دی وی که څوک دا آیات د دنیا سره خاص کوي دا د قرآن د نص د صرف د دنیوي ظاهري ژوند سره خاص کوي روزي مبارکې خواته راتلل او درخواست کول د دین هغه مستثنا کوي وی دا د قرآن د نص نه انکار کوي وایو صفحه نمبر 52-53 ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك क्योंकि इसमें किसी की तखसीस नहीं आपके हमासर हो या बात की उम्मती हो د صحابو سره خاص نه لږ صحابي ورازي دعا درخواست وکي بلکې رستدي خلک هم روزي مبارک تراتله شي دعا درخواست کول شي اور تخصیص ہو تو کیوں کہ ہو کہ تخصیص بھی نہ ولی آپ کا وجود تربیت تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہے کہ پچھلی امتیوں کا آپ کی خدمت میں آنا اور استغفار کرنا اور کرانا جب ہی متصور ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہو اور اگر اہل عصر کے ساتھ ہی فضیلت محسوس تھی تو آیت النبی اولا بالمؤمنین من نفسهم کہ دونوں جملے جدا جدا آپ کی حیات پر ایسے طرح دلالت کرتے کہ انشاءاللہ قرآن کے ماننے والوں کو تو گنجائش انکار نہیں رہتی مولانا نانوتی سے حجت الاسلام فرمائی د قرآن د منون کو د پاره د انکار هیڅ هغه گنجائش نشته ری دویم نمبر مولوی صاحب زب استدلال پیش کومه مخکی او صرف یو قاعده تاسو مخې ته راولم دا تقریبا چې تمام علماء کرامو کړی دی او دا قاعده تمام اصولیونو لیکلی ده زبید علامه کوثری او د امام عابد سیندری مولا په حواله سره دلته ذکر کما د قران مجید آیات ولوستو دا غي د لاندې ټولو د لیکلی دي وترك المطلق على اطلاقه مما اتفق عليه اهل الحق والتقييد لا يكون الا بحجه مطلق په خپل اطلاق باندې جاری کولش په دې باندې اتفاق د اصولیین او تمام اهل حق او مطلق چې دی هغه مقید کول چېرې دا د دنیا سره دنیوي ظاهري ژوند سره خاص و وروسته برزخ سره نه دی وایي دا دلیل غواړي قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل هم دغسې غواړي څنګه چې مونږ پیش کړی دی لهذا د دې خیال ساته یو ما ابي حیات پیش کړی استدلال لپاره دویم نمبر معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان د دې جلد نمبر دی مولوی صاحب 2 صفحه نمبر د 517 یہ آیات اگرچہ خاص واقع منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکلا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں اس کی مغفرت ضرور ہو جائیں گے اور آن وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتے تھے اس طرح آج بیروز اقدس پر حاضری سے حکم ہے ولدین ضابطہ معلوم شوق نبی وسلم خدمت حاضر اور دعا د مغفرت درخواست ہو اور نبی وسلم اللہ مغفرت دعا ہو کہ مغفرت به الله کوي اور نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر څنګه چې په دنیاوی ظاهري ژوند کې وا تک سینه نمروزی مبارک کی تو ورتلل دا کیږي مولوی صاحب کې د تاسو شعر کوی مفتی شفیع صاحب رحم الله تسوی واضح کوي دریم نمبر مولوی صاحب دا یو بل دیو بندے پیش کوي له سنن جلد نمبر 10 صفحه نمبر 458 میں دقه پیش کوي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم ووجه الاستدلال بانه صلی الله علیه وسلم حي في قبره بعد موته كما في الحديث الانبياء الى اخره بيوي فثبت ان حكم الايه باق بعد وفات صلی تفصیلی دلائل راوړي وي ثابت شو چې بهش که حکم د دې باقی د رستر وفات د نبی علیہ السلام فينبغي لمن ظلم نفسه ان يزور قبره ويستغفر الله عنده ويستغفر له الرسول پس پکار دی چې چا په خپل ځان باندې ظلم کړي چې زیارت وکړي د قبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بخنه وغواړي د الله نه او بخنه وغواړي دغه لپاره رسول دا علامه عثماني لیکي زمونږ استادو د نیکۍ حیثیت لري نن به خپل نیکه د خپل پلار روحاني نه انکار نه کوو مولوی صاحب دا زما سره مولانا رشید احمد صاحب دی حسن الفتاوا مولوی صاحب د دې صفحه نمبر 561 دا دیم لیکي د قیات نه فثبت ان حکم الآیات باق بعد وفات صلی الله علیه وسلم پیم بغیر من ظلم نفسه ان يزور قبره ويستغفر الله عنده فاستغفر لهم الرسول او د قیات نه به استدلال کوي دا مولوی صاحب زما سره تفسیر قرطبی دی تقریبا تمام مفسرین څومره چې سلف دي څومره چې زمونږ کابیر دي مولوی صاحب هغه ټول واقع د عربي ردی د لاندې نقل کړي د آیات بغیر څه قسمه نکیر نه او بیا دغه نه استدلال کوي ولو انهم ظلموا پاغي باندې روایت راوړي دا تفسیر قرطبی دی د دې جلد نمبر 6 دی مولوی صاحب صفحه 4 نمبر 439 دیم دغه نه استدلال کوي دغه رنګ مولوی صاحب تفسیر د بحر المحیط جلد 3 صفحه 296 میں استدلال کوي شعب الايمان کې مدقه آیات راوړي امام بیهقی مشهور محدث صفحه نمبر 1517 په دغه کې استدلال کوي هم دغه رنګ مولوی صاحب شفاء السقام امام مالک رحم الله نے استدلال نقل کوي صفحه نمبر 214 امام مالک رحم الله د قیات نقل کور دین استدلال مولوی صاحب د زما سره وفاء الوفات جلد 4 صفحه نمبر 215 هم د دغه آیات نه د هغه زمانی محدث دغه زمانی مفسر ورنه استدلال کوي هم دغه رنګ
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب ته خو زه اولنۍ خبره دا کوم چې تاسو چې کومه دعوه پیش کړه په دعوه کې مدارک د موضوع دپاره د محمول د ثبوت په ځای باندې تاسو ولا حکم ثابت کړه. حالانکې دا ستاسو دا کتاب دی دا ساجد نقشبندي صاحب لیکلی دی او ستاسو چې کومه مناظره شوې وه په کرامات اختیاري او غیر اختیاري باندې دې کې تاسو اول موضوع محمول له ثابت کړی دی. مسله خو دلته کې ستاسو په دغه باندې د په انکار باندې دی نو محمول مو موضوع نه نفي کړی دی او لاندې مو بیا حکم لګولی دی او دلته تاسو تداخل وکړو د موضوع د محمول د موضوع د ثبوت په ځای باندې تاسو حکم ثابت کړو د موضوع دپاره. دا د علم المناظرې په رو سره صحیح خبره نه ده. اولنۍ خبره دا ده چې تاسو دا خبره وکړه چې مونږ د نبي صلی الله علیه وسلم قبر خوا کې د شفاعت درخواست مستحسن او مستحب ګڼو. دا زما سره خلاصه کیدانی ده. دا د فقه یو کتاب دی. دې کې په صفحه نمبر 4 کې دی لیکلي والمستحب مستحب دې ته ویل کېږي ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم مرة وترکه اخرى وما احبه السلف. مستحب دې ته ویل کېږي چې هغه نبي صلی الله علیه وسلم یو ځل کړی او بل ځل یې پرېښودلی او سلفو دا محبوب ګرځولی. نو ته به ما د یو ځل دا قول د الله د نبي نه وښیې او انشاءالله زما په دعوه کې به هم دا خبرې چې د الله د نبي نه دا ثابت نه دي د صحابه کرامو نه ثابت نه دي د قرآن نه صراحتا ثابت نه دي چې لفظ د استشفای د عند قبر النبي تذکری او د هغې سره د شفاعت ثبوت د الله د نبي دپاره شوی. دا انشاءالله العزیز دا زما دعوه ده د اول نه تر اخرې پورې به زه دا وایم دا ما د ثابت نه کوي انشاءالله. د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم ستا ډېرې خبرې هغه په خپل ځای باندې لاړې خو زه یو تپوس کوم. دې مولانا صاحب دا کتاب لیکلی دی او ستاسو به ورسره ملګرتیا تعاون به ځکه چې ستاسو دغه یې ورسره لیکلی از افادات ستاسو د طرفه چې دی د دې یو قسم توثیق دی په دې باندې. دې کې دې لیکلي دي اول یې لیکلي استمداد. د استمداد په اقسامو کې بیا لیکلی توسل. د توسل په اقسامو کې بیا لیکلی استشفا. ګویا استمداد مقسم دی. یو قسم استشفا بلې توسل دی. بیا چې بزرګانو د توسل د قسم د لاندې تا استشفا دی راوسته نو ګوره دا یاد ساته د یو مقسم د اقسامو په خپل مابین کې د یو بل سره تضادي. استمداد مقسم و اقسامو کې تضاد پکارو او تا بیا قسیم د شی دا د قسم د شی وګرځو چې کله دی دا توسل د لاندې استشفا راوسته. د دې جواب به علمي جواب وکړي. یوه خبره دا ده په دې کې دا خبره وکړله شوه چې دا استشفا د توسل قسم دی او دا نور الحسن شاه بخاري صاحب ستاسو مشر دی توحید اور شرک کی حقیقت دی کتاب کې دی لیکي وایي بزرګانو یہ توسل شفاعت کی قسم ہے. دې دا شفاعت مقسم ګرځي توسل ولا قسم ګرځي او دلته کې دا مولانا صاحب لګېدلی دی د توسل مقسم ګرځول شفاعت ولا قسم ګرځول دی. اوس بلې خبرې ته وکړې د دې دواړو نه یو خبره دا معلومه شوه چې تاسو توسل استشفا په منځ کې قول د ترادف کوئ. د دې نه دا خبره معلومه شوه. حالن کې په دې کتاب کې دا شیخ سرفراز صفدر صاحب په تسکین الصدور کې دی په دې صفحه کې لیکي وایي بزرګانو شفاعت کی درخواست او قبر کے قریب ہونی چاہیے او بیا لکھی توسل چې هغې دپاره قبر کې پاس حاضري کې تخصیص کې کوئی وجه نه. په توسل کې بزرګانو دا ضروري نه ده چې قبر خواله به ځي هغه بعید نه هم کولی شي قریب نه هم کولی شي او په دې ځای کې تاسو دا دواړه یو شی ومنو. نو زه اوس تاسو ته دا وایم دا استشفا د بعید نه ته په دې کې قایل کېږي که نه قایل کېږي ولې توسل خو به ته د بعید نه قایلې. د دې خبرو جواب به راکړي. د هغې نه بعد زه بله خبره دا کوم چې ته وې چې شیخ قاسم نانوتي صاحب د دغې آیت نه استدلال کړی. زه خو اولنۍ خبره دا کوم دا زما سره د شیخ قاسم نانوتي صاحب کتاب دی آب حیات په دې کې دی لیکي رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات دنیاوی علی الاتصال اب تک برابر مستمر ہے اس میں انقطاع تبدل و تغییر جیسی حیات دنیاوی سے حیات برزخی ہو جانا واقع نہیں ہوا. دا په دې کتاب کې شیخ قاسم نانوتي صاحب دا لیکلي دی خو ګوره په دې کتاب کې تا چې دی به ما ته په پېښور په مناظره کې د دې نه د فتوا پیش کوله چې په دې کې د په ده باندې فتوا ورکړې ده چې په دې سړي پسې مونځ نه کېږي. زه وایم ده ویلي دي چې څوک حیات دغه چې دی حیات برزخي نه مني په هغه پسې مونځ نه کېږي. نو په دې ځای کې خو تا په هغه باندې فتوا ولګوله په حیات النبي کې تا د هغه موقف وانخېسته. په حیات النبي کې ستا فتوا کې شیخ سرفراز صفدر د هغې په فتوا کې شیخ قاسم نانوتوي صاحب راغی او دلته ته ځان استدلال کې یو خبره ده دا زما سره د شیخ قاسم نانوتي صاحب عجوبه 40 دی په دې کې دی لیکي شهید اس بدن سے زندہ نہیں شہید د دې بدن سره ژوندی نه دی او بیا ورته لیکي ها جنت میں ان کو دوسرا بدن مل جاتا ہے. دا شیخ قاسم نانوتي صاحب دلته دا خبره به صبر دې کتاب د المسلک المنصور صفحه 66 کې دی لیکي معتزله وغیرہ باطل فرقوں نے جس میں عنصری سے
استرجع استدلال کې د جسم عنصري دغه په جسم عنصري نه جسم مثالی دی ولګیدو وای د معتزله موقف دا دی چې هغه جسم مثالی مني نو ګویا چې ستا شیخ سرفراز صفدر په شیخ قاسم نانوتی سے باندې پتو ولګوله چې دی په دې مقام کې معتزلی دی او په دې کتاب کې دا تحقیق المتین د ستاسو مولانا محمد امین صاحب دی په دې کې دی لیکي وای بزرگانو یہ عقیدہ ان منکرین حیات معتزله کا واضح طور پر قرآن و حدیث کے خلاف ہے د شهید جسم ته میت ویل او شهید چې دی دغه لپاره جسم مثالی منل دا د معتزله موقف دی نو زه هم په دې ځای کې تاسو لګیدلی ستا شیخ سرفراز صفدر صاحب هم او ستا د تحقیق المتین والا هم د څه کړي دي شیخ قاسم نانوتی صاحب ته معتزلی ویلی دی د قرآن نه ورته منکر ویلی دی نو که په یو ځای کې تر استدلال کې بل ځای نه مني نو دا کومه فلسفه ده دا کومه فلسفه ده د هغې نه بعد زه دا خبره کوم زما د جانبه جواب دعوه واخله زه جواب دعوه کوم په قضیه حملیه کې د صالبې سره او بیا په تصریح د کیفیت النسبت کې زه مراد مطلقه اخلم مطلقه عامه اخلم په مقابله د څه کې د دایمي کې چې کله ستاسو ثبوت چې دی هغه په طریقې د دوام شي هم دنیا کې هم برزخ کې هم آخرت کې نو زه د دې په عوض کې په مقابله کې مطلقه عامه او یا وقتیه مطلقې سره دا خبره کوم زه ګوره زه نفي کوم فی البرزخ د استشفاء من النبي د هر دفن شدنه که قریب او که بعید وي او بیا دا وایم په عربی کې الاستشفاع ليس بثابت في البرزخ من المدفون سواء عند القبر ام لا بیا زما د طرفه چې د موقف به دا راشي چې ذکر د استشفاع عند قبر النبي من النبي صلی الله علیه وسلم دا ثابت نه دی نه د قرآن نه نه د حدیث نه نه د صحابه کرامو د اقوال نه او نه د امام ابو حنیفه رحمه الله نه او دا د استدلال د پاره څلور مضبوط طرق دي د دې نه ان شاء الله ماته ثابت کا په هغه ټیم به مې در سره منلی او ان شاء الله العزیز زما دا یقین او اعتماد دی چې دا براته ثابت نه کړي دا به یاد ساتي اوس زما د جانبه حکم واوره یو حکم منطقي دی حکم منطقي څه ته ویل کېږي اسناد امر الى امر آخر ایجابا او سلبا زه په دې ځای کې استشفاء چې دی دا د نبي نه فی البرزخ نفي کوم نو زه د حکم سلبي قائل یم بیا که چېرته حکم اصولي وی خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المکلفین مکلفین بالاقتضاء والتخیر په دغه ځای کې داسې خطاب د الله د جانبه صراحتا نشته البته تضمنا اشارتا زه به ثابتوم ان شاء الله او هر چې د فقهاو په عبارت سره دی کې زه داسې ویم باقوال الفقهاء والعلماء من السلف والماخوذ من العرب من العلماء العرب والديوبند هغه داسې چې الاستشفاء والسؤال من المدفون شرک دا الفاظ چې دي دا به ان شاء الله زه به د علماو نه ثابت کم د هغې نه بعد زه دا خبره کوم چې تا چې کوم آیت کریمه وي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله په هغې باندې چې دی تا د شیخ قاسم نانوتي صاحب قول پیش کو ما شیخ قاسم نانوتي صاحب ته تا په جسم مثالي کې معتزلي ویلی دی تا ورته چې دی هغې شهید دپاره چې کله هغې د جسم د میت قول وکړو تا ورته معتزلي د قرآن نه درته منکر وي او عذاب قبر مناظره کې تا ویلي جسم مثالي منل دا د معتزلو قول دی دا د منکرین حدیث قول دی دا د قادیانیانو قول دی نو تا چې شیخ قاسم صاحب ته داسې القابات ورکړه اوس دې څنګه استدلال نیسي او پادشه مفتی شفیع رحمه الله هغه د دې آیت د لاندې لیکلي ثم یمیتکم ثم یحییکم د دې نه هغې مراد د دنیا ژوند او د قیامت ژوند اخیستی دی او په دغه ځای کې ستاسو قول دا دی چې څوک د دنیا ژوند دې نه مراد اخلي او دارنګې د آخرت ژوند مراد اخلي او د برزخ ژوند مراد نه اخلي دی د عذاب قبر نه منکر دی نو مفتی شفیع رحمه الله ستا په نسبت باندې د عذاب قبر نه منکر دی او دغه شان دا نور علما دې پیش کړل د هغې په عوض کې به درته زه نور حواله جات خیم خو زه دا ویم د قرآن حدیث د صحابو د امام ابو حنیفه رحمه الله نه دا مسله نه ده ثابته او ان شاء الله زه به ثابت کړم چې علماو دې ته شرک ویلی دی ولو انهم اذ ظلموا دا آیت چې دی وي دې آیت باره کې زما خبره واخله ولو انهم اذ ظلموا ته دا آیت عام دی زم بالفرض که دا آیت عام شي دا مقدم نو دا ورپسې آیت به عامي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم که دغه آیت د عام واخیستو نو اوس ته وایي چې زما استاد د مناظرې فیصله به خلک عوام به چې دی نو په میډیا باندې کوي نو تا فیصله د الله په نبي په قول باندې ونه کړه یا خو به دا وې تا فیصله چې دی په الله په نبي باندې ونه کړه او فیصله د الله نبي ته ونه سپارله یا به دا وې چې دا مخکې آیت عام نه دی او یا به دا وې چې زمانه نعوذ بالله کفر صادر شو ولې فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم دا ورپسې آیت به بیا عام منې که چېرته ورپسې آیت عام نه منې دا تالی باطل مقدم مثل د دې نه مخکې وګورئ بل دلته لفظ جاؤوک راغلی جاؤ قبرک نه دی راغلی بل ګوره د ثبوت د استشفاء عند قبر النبي دپاره په دې آیت کې رایحه هم نشته رایحه بوی پکې هم نشته د ثبوت دپاره بل زه دا خبره کوم تا چې د دې نه کوم استدلال وکړو د استدلال دپاره څلور طرق دي په څلور طرقو کې ستا کوم یو د استدلال طریقه د مراده ده په دې ځای کې د هغې وضاحت به وکړي بله خبره زما دا ده که چېرته دا آیت عام شي دا مقدم شو د سورې حجرات هغه آیتونه به هم عام شي چې ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون کم خلک چې
اے نبی ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم قبر مبارک د بیبي عایشه هغه کمره ده. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. د وحدان صاحب عادت دا وی هر مناظره کې د خپل موضوع نه په هر مناظره کې تېخته کوي، نه خو در دعوی پته لګي نه د دلیل پته لګي. د زمونږ سره مناظره شوی په یاد روح باندې الته نسمت المؤمن باغی کې لګیاو، حیات النبی باندې نسمت المؤمن کې لګیاو. حیات النبی ته نه راتلو، نن چې استشفاء ترالو د حیات النبی ته منډي وای، زب قبر ته منډي وای. حیات الشهدا چې کوم عنوان دی هغه تراشه اسی ګډوډو خبرو بزان نه خلاصې. دویم نمبر ونی صاحب د ټیم بلګ ودرېږه جواب دا هم لګ راولېږه د ټیم به صاحب وای نه لګو. دویم نمبر مولوی صاحب دا ټول بحث به خلک اوري، پلان کې دالی کلی پلان کې دالی کلی د تضادات هغه تضاد هغه ټیبونه په دې باندې مزه کوو. ان شاء الله ولې چې وخت راشي دغه درته یو ځل نه درې څلور پیرې خودلیم دي چې تاسو دا ټول غب شپ په دې وخت کې د کتابونو وضاحت چې خپل دلایل ټیبونه زی راشه اصل مسلې ته په واضح الفاظو کې تعالی ما درکړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته حاضرۍ په وخت کې شفاعت درخواست کول جایز بلکې مستحسن او مستحب دي. فقهای امت اکابرین امت علماء دیوبند ټول په خپل کتابونو لیکلي ده. په دې کې په کوم ټکي ته نه پوهیږي وایي زه درته وضاحت وکم. د جواب دا ورکړل چې شفاء من النبي عند قبر النبي ثابت نه را د قران او حدیث د فقهای کرام حکم دیتا علماء شرک ویل دي. ګوره ما د استحباب حکم ولګو در شرک پکار دا چې اوس یو قطعي ثبوت قطعي دلالت دلیل راوړي چې نبی سم قبر ته ورتلل د لری نه خبره نه ما مخکې واضح کړله تنقیحات او داومې منقحه کړله چې لری نږدې خبره زما اوس نه ده عند القبر بلکې موضوع دریم نمبر شرط لیکلی شو چې د موضوع نه به خروج شکست ګڼلی شي. نو هغې له به راځو زه به ستا دلایل وزګوره به مولوي صاحب. یو دویم نمبر ویره خلاصه کیداني لیکل ته ټول عمر د دغه خلاصه کیداني او د دغه ابتدایي کتابونه نه راوځي لږ دا شامي هم راغله بلکې خلاصه کیداني ولم لیکل خو عبارت دې پوره نقل نه کو دا د مستحب تعریف کوي چې دغه هم دی ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم وتر اخرى. دویم ما احبه السلف اگر چې دا سلف خوښ کړي وي یو کار سلف خوښ کړي دغه مستحب دی دا شامي دی زما استاد مذهب مسلم کتاب دی. یو خبره راخري بل پرېږدي بیا ما ته وایي د نبي علیه السلام نه بخې ظالمه قرآن مې پیش کړو لږ صبر وکړه حدیثو به مې انشاءالله ورځ تا تنبار لګوم اوسو هغه به مو ګورئ. دویم وایي چې نبي علیه السلام په خپله کړی نبی علیه السلام په خپل قبر ته خو نشي راتللی البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه به زه تا ته ښیم چې دې نه ثابتېږي په دې طریقې سره مخکې به ځو. بیا دی لاړو استمداد او استشفا دې کې تضاد دی هغه کې مولوي صاحب ګوره هغه ستا کتابونه هم لیکلی دی چې ترادف دی که تضاد دی خو هغې ته نه ځو هلته هغه الفاظو کې نه انخلو اصل راځو. زما او ستا بحث نه په استمداد کې دی زما او ستا بحث نه د توسل کې دی زما او ستا بحث په هغې خاص صورت کې دی چې هغه استشفاء عند قبر نبي صلی الله علیه وسلم دی لہذا اقه صورت راواخله په هغې کې بحث کوو. د بیا ډېر ښه جواب وکړو وایي نانوتي صاحب رحم الله اصل موضوع نه تېښته وکړله وایي تا ورته هغه ځای کې کافر ویل هغه ځای کې نعوذ بالله نعوذ بالله تا ورته په خپلو کتابونو کې قادیانیانو سره تشبیه ورکړې د حق جلد 175 زه پیش کولی یم سم خو وخت په هغې باندې نه ځای کوم دې په ضروریاتو پسې مین خلا. دویم نمبر قاسم نانوتي رحم الله الحمدلله زموږ مشر دی تر هغه عبارتونه چې د موضوع سره تعلق نه ساتي دې ځای کې مه راچوه چې کوم په استشفاء په عنوان تا ته د قاسم نانوتي عبارت معلومي میدان ته راوړه چې په هغې باندې بحث وکړو اخوا دې خوا مزه. بیا د دې نه پس دی رالی وای مفتی شبیر رحم الله ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم په دې ځای کې وایي تا ورته عذاب قبر منکر ویل هلکه دا موضوع شسته شروع ده قسم دی د خپل خلک به په تا پسې خاندي چې دا ته څه شی وی ولو انهم ظلموا باندې به بس کړو لړو هغه ځای کې ته بسترې په سر تلله بیا وایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک او دا دواړه به یو ځای کې نو بیا به مولوي صاحب دا دوه حکمونه جدا جدا دي یو عام دی بل خاص دی دواړه یو ځای کول آیاتونه چونکې دواړه حکمونه جدا جدا دي بیا هغه یو ځای کول د یو په بنیاد باندې د بل نه انکار کول دا خالص دجل دی د هغې نه کار مه اخله. بیا وایي جاؤک دی جا قبرک نه دی ای مولوي صاحب دا رسول الله صلی په خپل قبر مبارک کې نه دی پروت تا خو بیا د حیات النبي هغه مناظرې لراله چې په روزه مبارکه کې چې کوم جسد مبارک دفن دی دغې ته نبي نه وی بیا د هغې نه انکار کوې که څنګه تیر کې چې کتابونه پیش کړي. بهرحال مولوي صاحب په بوسو کې اوبه بوتلې دغه به خلک وایي په دوو کتابونو راغی درېیم ما یې له سنن پیش کړو هغې هضم کو اصل الفتاوا مې پیش کړه تفسیر قرطبي بحر محیط شعب الایمان شفاء السقام کې امام مالک رحم الله دا ما پیش کوو چې امام مالک رحم الله شفاء السقام د دې صفحه نمبر 200 چې دغه آیات نقل کړي دغه د لاندې استدلال کې ولو انهم ظلموا انفسهم امام مالک رحم الله فرمایي د دې نبی اسلام قبر مبارک تراتل شفاعت درخواست کول مراد دي. دا مولوي صاحب زما سره یو لسم نمبر نشر الطیب زمونږ استاسو د ټولو روحاني نکاح
دا په خپل کتاب مشرک خو ورته نه وای کله د دې صفحه نمبر 242 43 دا دغه سی واضح عبارت پیش کوم چې غب شپ ملګوا د سلی کی هغه عبارت نقل کی پورا تفصیلی روایت درسته ویسے پیش کوم لو انهم ظلموا انفسهم جاؤ کہ بستغفر الله الى اخری بیا وای اور اس میں آپ کے پاس اپنی گناہوں سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلے سے شفاعت چاہتا ہوں آیا ہوں پھر 2 شعر پڑھے اور ان میں محمد بن عرب کی وفات 228 ہجری میں ہوئے او دا زمانہ چرے خیر القرون دا اور خیر القرون کا زمانہ تھا اور کسی سے اس وقت نکیر منقول نہیں پس حجت ہو گیا ما مستحب لیکلی او د شامینه می درته پیش کړه خلاصه کې دانی نه روزه هغه مخکې عبارت د پرې خو د نیمه نیم خوري خیر الفتاوی دا د چا څنګه چې تاسو سره د وفاق المدارس در سره د خیر الفتاوی چې صفحه نمبر 157 کې دیم لیکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر خوا ته راتلل دغه آیات ته استدلال کوي مولوی صاحب دغه رنګ فضایل حج تبلیغی جماعت والا دا خلک بوازی الفاظ سره واوره دہلی کی صفحہ نمبر 136 دق آیات نقل کی سلام کے بعد اللہ جل شانہ سے حضور وسلم کے وسیلے سے دعا کرے اور حضور علیہ السلام سے شفاعت کی درخواست کرے جمہور علماء اس کی جواز کے قائل ہے اور بیا دق آیات نقل کی ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول دق آیات نا شیخ الحدیث ابراہیم اللہ استدلال کی هو هغه مشرک نعوذ بالله نه پویدلو تاسو نو بنوي نوې طریقې زده کوي دغه رنګ مغنی ابن قدامه دا تحریرات حدیث خپل نکنه کنه انکار کې تحریرات حدیث اقم دقه آیات دلان دي دغه روایت راوړي او استدلال ورنه کوي نن وایا خپل نیکه خپل ځان کې سند بيخي باطله ختمه خو ټیک ده چې نه باطله نه ختمه بیننا مسله تسلیم کې زد مکو دا مغنی المغنی ابن قدامه د دې صفحه نمبر 213 دا جلد نمبر 5 دی دیم د آیات نقل کوي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله الى اخره بیا وي هغه کسر هغه نبی اسم خبر ته خیر القرون کې ورته وقت جئتك مستغفرا لذنبي مستشفيا بك الى ربي شفاعت درخواست د رسول الله صلی الله قبر په خوا کې وکړو دا مولوی صاحب زما سره 14 نمبر محقق تقول د دې مولوی صاحب علامه سیندی رحم الله په 124 باندې دغه آیات راوړي وګ شورته ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك واستغفر الله بیا وی بل فقهاء المذاهب حتى الحنابلة على شمول الآية لما بعد الموت والأنبياء مخکې قاعده ذکر لله تواب الرحیم بما قبل الموت تخصیص بدون حجة عن هوا دوی څوک چې دنیا سره دې تخصیص کوي د خپل خواهشاتو نه کوي د شریعت د قاعده لاندې نه کوي به قاعده نقل کوي وترك المطلق على اطلاق مما اتفق عليه اهل الحق والتقييد لا يكون الا و اذا دې په عموم باندې اهل حق متفق دي وحدان سبو او بیا ولا حجه هونه تقول څوک چې لا مقید کوي د دنیا ظاهري ژوند سره په دې باندې هیڅ دلیل نشته بل فقهاء المذاهب حتى الحنابلة بلکې فقهاء تمام مذاهب حتى حنابلة على شمول الآيات هغوی دا آیات عام ګڼل ولی والانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون دا والا مولوی صاحب زما سره تفسیر النصفی د دې جلد نمبر دی مولوی صاحب ایک صفحه نمبر 367 دا دیم وی ولو انهم ظلموا انفسهم دې دلاندې وی هغه تعبیر هغه ویل خبر خواته وقت ظلمت نفسي وجئتك استغفر الله من ذنبي فاستغفر لي من ربي فنودي من قبري قد غفر لك اواز ورته الله رب ذل جلال تا بخنه وکړه دا قرآن مجید آیات دا غي دلاندې ما ته کم از کم 14 مفسرین پیش کړل اکابرین دیوبند من پیش کړل دا غي د مخکې د څه څوک مې نه پیش کړل چې صرف زمونږ یو تاسو د ملای تا ته زما چیلنج لري دی آیات دلاندې یو ته مفسر پیش کړي چې مسلمي اسی کو توبه نه رالي چې هغه د لیکلي وي چې د رسول الله صلی قبر مبارک تر اتل شفاعت درخواست کول چې ته زمانه لپاره د الله نه شفاعت وغواړه دا شرک د چیلنج د زما تر مسلمان زراوت کې وغواړي دویم نمبر زر اعظم احادیث تو وحدان سے ویلو ول احادیث پیش کړه زما سره ابو داود شریف جلد نمبر 1 دے صفحہ 286 دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان ابي هريره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما من احد يسلم عليه الا رد الله عليه روح حتى ارد عليه السلام زما قبر مبارک تاسو راشي سلام مو زور ته سلام جواب ورکوم دا ول استاسو پنځپیرانو مسلک الله کبر استاسو مشر اغلی کی شیخ طیب صاحب پر اس طرح قبرستان میں جا کر سلام کرنا در اصل دعائی مغفرت ہے کیونکہ وہ سلام نہیں بلکہ یہ سلام صرف دعا ہے ګوره هغه سلام تری دعا ویلا السلام علیکم دا سپورت ہوا ہے دا هغه طرف نو ته وعلیکم السلام رسول الله صلی الله صحیح مرفوع حدیث کې صفحه نمبر 37 ټیم ودرو چې دی خبرې کې ښا دا هغه طرف نو ته جواب هم ملاو شو ګوره د دعا درخواست هم شو د دعا جواب هم ملاو شو دا د قبر د مرفوع حدیث نه او دا زما سر نشر تیب صفحه نمبر 200 دا پرې تلخ هغه نشر تیب صفحه نمبر 200 کې علامه عثماني صاحب رحم الله مولانا صفالی تنویر رحم الله دغه نقل کوي صفحه نمبر 200 دی کې راوړو مولوی صاحب دغه روایت ز په ګڼو سره خوده سم خودل دغه پر एकदम صرف تنوی بابا اوره دغه حدیث نه استدلال کې پستشباب باندې وایو را دی وی
वही तलखीस मजमूई रिवायत से अलावा फजीलत हयात व इकराम मलाइके के बरज़ख में आप वसल्लम की ये मशागिल साबित होती है। आमाल उम्मत का मुलाहजा फरमाना, नमाज पढ़ना, गज़ा मुनासिब इस आलम के नोश फरमाना, सलाम का सुनना, नज़दीक से खुद और दूर से बज़रिए मलाइके सलाम का जवाब देना, ये तो दाइमन साबित है। और ब्या वही अगाशार नकल के हुए, मैं कसम कहता हूँ कि आपके पास मज़ार शरीफ पर कोई शकिस्ताहाल दुआ के लिए अर्ज़ करने को नहीं पहुँचता, मगर इसकी शकिस्तगी की इस्लाह हो गई इस तरह से कि हयात बरज़खिया की सब आपने सुनकर दुआ पर मैं और कामयाब हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ वक्लला।